د استنجا نه به راپاسي وروسته لمن به لمدی. عام خلک ګورې په دې بې احتیاطۍ کې مبتلا دی. د استنجا نه راپاسي شاته لمنې ښکته وي ټیک شو او د استنجا ته ناست دي چې راپاسي شاته لمنې لمدی. نو ګوره که تا تشه او ډکه او دسمات یې کړی او د هغې نه تا استنجا کوله او شاته لمن ستانه لمده شوه، نو دا دغه د استنجا اوبه دي چې وروسته په لمن باندې ورځي. او اکثر خلک منګه اینو چې استنجا وکړي د هغوی وروسته لمن لمدی، نو دا اوبه بېلمازه دي، ستا کپړې نجسې شوې، کپړې دې پلیتې شوې، په دې سره مونځ نه کېږي، ځان مستړی کوه. عام خلک په دې غلطۍ کې مبتلا دي. عام خلک چې کوم زمونږ عوام مسلمانان رونه دي که نه، نو هغې کې 90% په دې غلطۍ کې مبتلا دي. او ډېر هوښیار او پویه خلک مې پکې ولیدل چې په تبلیغ کې وختونه هم لګېدلي دي، خو په دې مسله کې بې احتیاطي کوي چې راپاسي استنجا وکړي شاته لمنې لمدی. نو چې شاته لمن دې لمده شوله، نو دا نجسې اوبه شاته لمن باندې ورغلي دي، نو ستا استنجا نه چې ستا کپړې پلیتې شي، نو مونځ دې کوم ځای کې کېږي. ګوره دا خبره ورسوئ دي مسلمانانو ته، او په دې باندې دا پخپله هم پې ځان پوه کړئ چې کوم خلک په دې بې احتیاطۍ کې مبتلا دي، مونځونه مو غرق شو، مونځونه مو نه کېږي، کپړې مو نجسې شوې، بل ټایم مونځ هم پې نه کېږي. نو دې مسله کې ګوره ډېره بې احتیاطي شروع ده. یوه مسله خو دا شوله. دویمه مسله دا شوله که نه چې انسان تش او ډک او دسمات یې نه کړی او صرف باد ماتېدلي، نو ګوره صرف چارندم په تا لازم شوی دی. ګوره دا خلک راځي او بس پرتوګ وباسي، استنجا ته کیني پرتوګ. و د خدای بندیانو دومره دین خو زده کوئ که نه چې 24 ګنټې زندګي پې تېرېږي، دا ضروري مسلې خو زده کوئ که نه، ولې دومره بې احتیاطي کوئ؟ من خفه په دې یو چې ځان هم ستړی کوئ، تکلیف هم ځان له ورکوئ، ګرمي یخني هم تېروئ، ټیک شوله، او مونځ هم ستاسو ونه شي او په عبادت کې هم فرق راشي، په اودس کې هم فرق راشي. نو دا څومره خطرناکه خبره ده. تش او ډک او دسمات یې تا نه دی کړی، نو ته هسې بېسه پرتوګ مه وباسه. عورت پټول دا لازم دي، او چې صرف باد ماتانه دلې په ته استنجا لازم شوی نه، نو ته د استنجا د پاسه استنجا څنګه کې؟ استنجا د پاسه استنجا مه کوه، تا نه باد تللی دی، صرف چارندم وکړه، بس په تا باندې استنجا لازم نه ده. یوه دوه مسلې شو. درېیمه دا ده چې صرف تش او دسمات یې چا کړی، نو پوره پرتوګ به نه وباسي چې دواړه استنجاګانې وکړي. صرف دومره پرتوګ به ښکته کړي چې د وړوکې او دسماتي اندام ښکاره شي او د هغې هغه ځای ووینځي چې کوم پلیت دی. ښه نو چې ته صرف تش او دسمات یې کړی دی او تا پوره پرتوګ ویستو، ته ټوله استنجا کې، نو تا خو هغه وړه استنجا و، د هغې نه ته دارې وشولې، نو بدن ته یا کپړو ته نو ټول ځان دې پې پلیت کړو. نو وړه استنجا و، نو غټه مسله دې ترې جوړه کړه. نو دا څومره د بې احتیاطۍ خبره شوه. نو زمونږ خلک ګوره په دې ځای کې هم ډېره بې احتیاطي کوي، دا ځان سره یاد ساتئ. څلورمه مسله دا وکړه چې په لوټي یا کاغذ سره استنجا شوې وه که نه، او پاکي راغلې وه او د درهم عمره ځای نه و پلیت شوی، ټیک شوله، د هغې نه لږ شانزې و او هغې بس استنجا وشو، په لوټي کاغذ سره معمولي ځای پلیت شوی او د هغې استنجا ته وکړله، نو په اوبو سره بیا وینځل لازم نه دي. ګوره بهتر او مستحب دي چې په اوبو سره پاک کې ځان، خو داسې ځي کې به ته ګیر شي چې اسپتال به یي، رش به یي، لاره به یي، د لارې مسجد به یي، ګڼه ګوڼه به یي، هلته به ته خامخا په اوبو پسې زور نه کې چې دلته نه په کاغذ او لوټي سره پاکي راوسي. خو هغه د سړي ډک او دسمات یې وکړو، د هغه نه ډېر ځای ګنده شو، بیا په اوبو سره وینځل لازمي دي. تش او دسمات یې وشو، ډېر ځای ګنده شو، نه بس تش او دسمات یې وشو، صرف د دقه ځي او دست یې وچ کو او زیات ځای ګنده نه شو، بس په کاغذ سره استنجا وشوه. په لوټي سره استنجا وشوه چې څومره ځای معمولي شان ځای ګنده شوي، په لوټي سره په کاغذ سره د پاکي راوسته. په اوبو سره وینځل به لازم نه دي، په تا باندې لازم نه دي. د رش په ځای کې په ایمرجنسي حالاتو کې ته خامخا په اوبو پسې زور مه کوه. اگر چې تا ته حالات سازګار وي، نو مستحب دی او بهتر دی چې ته په اوبو سره استنجا وکړې. خو چې دا خبره نه وي که نه، نو په لوټي او کاغذ سره پاکي راله او په اوبو سره به استنجا کول په تا لازمي نه دي. مهرباني وکړئ، مهرباني جي. عام خلک په دې بعضو غلطو کې مبتلا دي، نو ستاسو به مهرباني وي چې دا مسایل په خپله هم وګورئ، زده کړئ او دا نور امت ته ورسوئ چې دا کومه غلط فهمۍ کې دوی مبتلا دي او دا کوم غلطۍ کې او دا کوم منځونه دوی خرابېږي او په اودس کې فرق راځي، نو چې دې غلطۍ نه دوی واوړي. جزاکم الله. ای زما ورونو، زه د دې طلاق په مسله تاسو سره ډېره یو ضروري خبره کول غواړم چې دا به ستاسو دپاره، د تورسرو دپاره او د دې معاشرې دپاره انتهایي فایدهمنده خبرې. زه چې د ټولو نه زیاتې مسلې ډسکس کوم که نه، نو هغه د طلاق مسلې دي. څومره چې ما ته په وټساپ میسجونه راځي او څومره چې زما نه خلک تپوسونه کوي، په هغې کې د ټولو نه زیاتې مسلې چې دي هغه د طلاق دي. طلاق دومره عام شو که نه، دومره عام شو، په پښتنو کې هم دومره عام شو چې توبې به وباسي. یقین وکړئ چې زه زیات مخامخ یم، زه د طلاق د مسلې سره مخامخ یم. نو زما ورونو، زما یو نصیحت تاسو واورئ چې د اسلام په حکم که موږ عمل وکړه که نه، نو انشاءالله موږ ته به هېڅ مشکلات او خپیمانتیا نه وي. په یو ځل باندې سړی راولګي د 3 طلاقو نه ورلاندې وځي.
چې د 3 طلاقو نه ورلاندې وځي که نه نو سبا پکې هېڅ حل نه راوځي دا پردی تور سره چې کومه ده نو د دې عزت تباه شي سبا بچی دي دا بچی د دې د وجې نه بیا ګزاره نه کېږي که مور نه بیلیږي مور خفه ده که پلار نه بیلیږي پلار خفه دی د بچو زندگی تباه شي خاندانونه تباه شي څومره خاندانونه د جینۍ کور د الک کور د ماشومان بچی چې کوم دي د دوی زندگی دا څومره تباه شي او څومره متاثره شي نو که یو سړی د ښځې نه تنګم دی او جداییم حاصلول تی غواړي نو د شریعت په حکم ته عمل ولې نه کې زما مسلمان وروره یو طلاق ورله ورکوې ترې طلاق په یو طلاق سره ول خو طلاق ته ضرورت نشته خپل کور جوړ کا خپل زندگی جوړه کا د ښځې په ناکردو که سړي ګزاره وکړله سړي ته مستقل اجر په دې میلاویږي صحیح شوله د سړي په زیاتي باندې که ښځې ګزاره وکړه ښځې ته مستقل اجر میلاویږي خو بیا هم که وخت نه تېرېدو ګزاره نه کېدله او ناګزیر و خامخا سړي طلاق ورکړو نو ګوره 3 طلاقونه مو ورلاندې وځه چې ته یو طلاق ورکې که نه نو په 3 بیمارو کې که تا دې ښځې ته رجوع ونه کړله نو دا به الرډي د نکاح نه وځي دا به پردی ښځه شي نو تاله الله څومره ټیم درکړه 3 بیمارۍ 3 میاشتې ټیم دی که 10 ورځې پس ته پیمانه وي په خوله ورته ووایه تا ته زما رجوع ده ته زما ښځې یا نزدېکت وکړه کوروالی وکړه بغیر د نکاح نه داسې شوله ښځه وګرځېدله خو ستا تا سره بیا دپاره 2 طلاقه پاتې شو او که نه دغه شان چې 2 طلاقه ورکړه نو هم دا چانس پکې شته دی چې 3 بیمارو کې ورته واپس رجوع وکړه بغیر د نکاح نه ستا ښځه شوله او که نه 3 بیمارۍ ووتلي او هغې پورې دې نه ورته په خوله وویل چې تا ته زما رجوع ده او نه دې نزدېکت وکړو نو دا به د نکاح نه وځي نو ګوره شریعت تاله بل چانس هم درکړو چې که 3 میاشتې پس اوس هم پیمانه ښځه او خاوند خپل کور جوړول غواړي نو دوی دې داسې وکړي چې اوس صرف نکاح تازه کړي ګواهان 2 کېنوه مهر مقرر کا او بیا په رضامندۍ سره د ښځه او خاوند څه کړي نکاح تازه کړي صحیح شوله که نه نو که یو دې ورکړی که 2 دې ورکړي او 3 میاشتو پې د رجوع ونه کړله او بیا دې نکاح تازه کړه نو هغې پس تا سره بیا صرف یو طلاق څه شو پاتې شو خو چې ته په یو ځل د 3 نه ورلاندې وځې نو ای زما مسلمانانو ورونو د الله خاطر وکئ بهر په دیرو کې ناستې په حجرو کې ناستې په میلو او په منډیانو کې ناستې د ملګرو سره په ګپو شپو په چکرو کې ناستې او ټس شي خبر راځي 3 ګوتې ورمخکې کوي ته ونیسه دا 3 ګوتې وایي ته وغورځوه 3 طلاق وایي په تا به ښځه طلاقې چې داسې نو ښځه غریبه په کور کې ناسته ده مړه د حیا او د عزت لوپټۍ په سر د ستا دپاره زندګي تېروي د بچو چوکیداري کوي او هغه ته په دیره کې او په حجره کې او په منډۍ کې او په بازار کې هغه ته طلاقه کې او بیا د 3 طلاقو نه ورلاندې وځي نو دا خو د پښتو معاشره ده بیا په شرمونو شرمېږي نه پرېښودی شي خلک به درپسې خاندي چې دا ښځه کې څه چلو تا کې څه چلو 10 لکۍ به درپسې خلک تړي او نه به ساتلی شي 3 طلاقه دې ورکړي دي دا بیا پردی ښځه د آخرت ته تباه او برباد کېږي نو د الله خاطر وکئ د شریعت په حکم باندې عمل وکئ دا څه غیرت نه دی چې سړی پې وروسته ستومانوي دا غیرت نه دی ښه دا ړله مه راوله چې زه سړی یم او د ښځې داسې خبرې وکړه شیطان د لړله راولي دا خو ته خاوند دی او دېړو خاوند ته په نظر ونه کته او بس د 3 طلاقو نه ورلاندې وځي همدغه خبرې وروسته پې پیمانه ستومانه دا غیرت خو نه دی غیرت د الله رسول خبره منل دی د الله رسول خبره منل دا دی چې ګزاره وکړه په یو ځل د 3 طلاقو نه مه ورلاندې وځه زموږ تجربه وشوله چې وروسته پې پیمانې او په سرو سترګو جاړي او بیا وایي دا اوس څنګه خپله کم ښځه غریب هم جاړي سړی هم جاړي نو مهرباني وکړئ په دې نصیحت په خپل هم عمل وکړئ د پښتو په دې معاشره کې دا پیغام عام کړئ دا پیغام عام کړئ چې دا مسلمانان پې خبر شي او په دې خبره عمل وکړي او د لوی جنجال یو مسافر غلطۍ کې پوره منځ وکړي نو آیا د ده دا منځ شو او که نه دوباره به یې راګرځوي لکه 4 رکاتیز فرض منځ دی نو په دې کې به مسافر د ړومبني 2 ډک رکاتونه څه کوي صفرانه به کوي ده په غلطۍ کې 4 واڼه وکړه نو اوس د ده د دې منځ څه حکم دی جواب ګوره چې مسافر غلطۍ کې 4 واڼه رکاته وکړه که نه نو که په 2م رکات باندې د قاعده کړې وه په 2م رکعت باندې دله څه کول پکار و لکه په 2م رکعت خو خلک کینی په عبده و رسول به پاسي دله خو پاسېدل نو پکار په 2م رکعت سلام ګرځول پکارو دی غلطۍ کې 3م ته پاسېدل او 4م مو سره کړی دی نو چې دغه وړه قاعده د کړې ده که نه نو په اخر کې دله سجده سهوه پکار و نو د مونځ بالکل سوجي درست خو چې سجده سهوه یې ونه کړله او سلام یې وګرځو د 4 رکعته مونځ نه نو دلته اوس دا مونځ دوباره په دغه ټیم کې دننه چې قضا شوی نه دی دوباره راګرځول څه دي جي دا واجب دي دا مونځ به دوباره راګرځوي او که نه ټیم تیر شو او مونځ قضا شو نو بیا راګرځول مستحب دي ښه خبره ده خو واجب او لازم پې نه دي مونځ شوی دی خو سره ده غټ نقصان نه چې په دې مسله باندې تاسو پوهې اوس یو مسافر داسې دی چې په 2م رکعت قاعدې ته کېناستو په غلطۍ کې په عبده و رسولو 3م رکعت ته پاسېده خو ولاړه ور یاد شو چې ماله خو سلام ګرځول په 2م رکعت پکار و دا خو زه 3م ته راپاسېدم نو اوس دې فوري کینی او سجده سهوه دې وکړي نو هم د ده دا مونځ څه شو جي صحیح شو او که دا 4 رکعته فرض مونځ د وکړو په غلطۍ کې یعنې د 2 په ځای 4 وکړو په دې 2م رکعت په دې وړه قاعدې ناسته نه وکړې ډایرکټ 3م ته او بیا 4م ته نو بیا خو د مونځ د سره شوی نه دی دا مونځ به ټول په ټوله څه کوي دوباره به کوي که قضا شوی وي نو دا مونځ نه دی شوی دا به اوس بیا د دې قضا څه کوي جي دا به راګرځوي په دې مسله باندې به تاسو پوهه شوي یې بله ضروري مسله دا وکړه چې یو مسافر راغی او مقیم امام پسې په اخري قاعده کې کېناسته
اخیری قاعده کې مقیم امام ناشته دی او مسافر ورپسې نیت وتړو دا سره په قاعده کې کېناستو نو دا مسافر چې اوس پاسې دی به څو رکعاته کوي ماسپښین جمع کې شامل شو مازیګر جمع کې شامل شو ماسخوتن جمع کې شامل شو نو جواب داري چې مسافر به په مقیم امام پسې پوره مونځ کوي هغه کته د سر نه مقیم امام سره نیت وتړي څلور رکعات به پسې کې هغه کته نه یو رکعت شوی دوه رکعات شوی درې رکعات شوی څلور شوی ته په اخره قاعده کې شامل شو د مقیم امام سره نو چې هغه سلام وګرځي نو ته به څلور رکعات پوره کې ځکه ته په مقیم امام پسې نیت تړلې په مقیم امام پسې مسافر نیت وتړي نو دا به څلور وانه سکیږي څلور وانه رکعات به کې په دې مسله هم تاسو پوه شئ بل یو مسافر وای چې مان د سفر حالت کې منځونه قضا شوی دي نو زه د هغه قضا څنګه راوړم نو جواب دار چې سفر حالت کې سحر منځ قضا شوی صرف 2 رکعات فرض قضا راوړل د سنت قضا نشته او که سفر حالت کې ماخام منځ قضا شوی صرف 3 رکعات فرض قضا راوړل صحیح شولا خو که سفر حالت کې مسخوتن منځ مازیګر منځ او ماسپخیم منځ قضا شوی دی نو 2 رکعات قضا راوړي 2 رکعات فرض ځکه دغه سفر حالت کې 2 رکعات کول او سفر حالت کې سفرانه منځ قضا شوی نو ته 2 رکعات فرض راوړي او د مسخوتن غي سره 3 رکعات وی ترم سره راوړي جی قضا براوړي زما محترم ورونو دا ډېر هم مسائل دي نو بخل پکې مکوي په خپل هم زده کوي نور مسلمانانو سره شریک کړي دا به د اجر خبره وي صلی الله علیه